حلیمه به فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلورو کالو او زما بچی چې کنه هغه داسې ګډي بيزي سارا ته شړې دی نو دې د ځان سره په غیږ کې بوستي وړو کې و دې ځان سره بوستي وی زما بچو رامن ډکړې کور تراړو ما ته ویل چې موري ما چې او وی زمونږ قریش ورور ته چا حلال کو هم قریش ورور چا سکو حلال کو ما چې ولي وی چې دوه تن رالو یو تن ول په سینه په چاړه باندې دا سینه وسیرله او بل تن تینه زړه را واغست مړ کوال تکي ما چې دا خبره واورید او زما خاوند دا خبره واوریدله مونږ ورخطا منډه وهلې ورخطا روانو وی چې لاړو ته ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې رنگ زیړو شینشه ولاړو یریدلې غونته ما زر په غیږ کې راوځ بچي سوکو وی چې دوه تن رالو هغه ماشومان را تخبري چې دوه تن رالو یو ور لسینه داسې اوسیرله او بل تینا زړه راوغس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لو شو به دا واقع په خپل بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا دوه فرشتي وي او دا رااله نیوی فرشتي زما د زړه وسی د سینه وسیرله او دی بلی ته زړه راوغس نبی رسول الله فرمایي چې دا زړه ته راواز کنه دین داسې یو ټوکړه د غوښې روچه تکړه واغې ته اخوا ورتا وکړه وی دا پکې د شیطان کور دی شیطان کور دی او بیا د زمزم اوبر راوړې وي او پاغه باندې زما د زړه وینځو زما د زړه بسکو وینځو ګوره هغه کاسه چې کومه غلوخي کنچه یا چړی دا رسوي د جنت وي کاسم د جنت وا او اوبه د سوي د زمزم د دینه معلومی کې د زمزم اوبه د جنت د اوبونم بهتر وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه انزله د زمزم په اوبو باندې ول انزله هر څه د جنت نه راوړیو نو دا کترې تنه ورتا وکړه دا پکې د شیطان کور دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زړه په اوبو باندې وینځو مطلب دا کو د دې پکې اثرات چې هغه تنم په دې اوبو باندې شي لري شي او بیا دا یو کاسه د علم او د حکمت راوړی و نبی علیہ السلام یې غیزما په دې زړه کې داسې ورواچ زما په زړه کې د علم او د حکمت دا کاسه داسې ورواړه ولا او بیا په غزل په خپل ځای کې غوړو او داسې لاسې پیرو کاګو نه ټاکشته دې نه سشته نه سینه رو غرمټ شو او شاته دې ولو طرف نه پیو مهر ځکه علم او حکمت په کې خود کنه نو چې کله یو محفوظ شیخ لکه دې مهر پسې وځي سو کله ټی نه خوانه دې سوکس شی وتختی بیا په مهر وو باقي دا خبر چې مهر چې دې دا په شق صدر په مکواله شوی دی کو دا پیدایشي وو دا یو خبره ده چې آیا د نبی رسول الله په دی ولو کې د نبی رسول الله د دواړو ولو کې مهر نبوت او دا ګس طرف نه ګس طرف دی ګس طرف ته نږدې وو یعنی دې زړه ته هغه طرف ته چې کم زید په دخ کې لګیدل د ولو په منځ کې وو خو دې ګس طرف ته دې زړه طرف ته داسې مهر په نبی رسول الله لګیدل نو صحیح روایتو کې دا دي چې دا پیدایشي وو دا پیدایشي نبی رسول الله چې پیدا شو دا مهر نبوت په لګیدل وو خو چې کله شق صدر وشو دي پرشتو ول دا زړه وسره کنه نو دغه مهر په دوباره وو دا ورلخره تازه کو دوباره پیو او په کوم ورځ باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو کنه دا مهر نبوت د نبی اسلام د شان ورکش دا ورکش صحابه کرام را چې مهر نبوت وکړه بس په جړا شو چې مهر نبوت ورکش وي د نبی رسول الله د دنیا نه تللی چې کوم ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو مهر نبوت شو ورکش ختم الله تبارک وتعالى نو دې ته شق صدر ولې شي د نبی رسول الله والسلام د زړه پرشتو په سلورم کال باندې دا شق صدر د نبی رسول الله سلور زله شوی سلور زله د نبی رسول الله د سینې سلور زله سیلې شوی دا یو دا چې د سلور کالو په عمر کې د حلیمه سعدی سره لکه دغه واقع درته ما بیان کړه دویم د لسو کالو په عمر کې درسو کالو په عمر کې د نبی رسول الله والسلام د زله سیلې شوی اول ځل خو اسره له شدید پاره چې د شیطان هغه کور تی نسکی لري کی د نبی رسول الله د مهر نبوت ما ورته چې د زړه ته مقابل والے شو کنه نو شیطان چې زړه ته وسوسه اچي کنه د شا غاړي اچي
دې زړه ته مخامخ شا طرف ته چې کمزې په دې باندې کین خپل خړتم ورخخ کې دې زړه ته او وسوسې اچي په دک کې ځای باندې نبی سلام نه مهر ول شو د شیطان لار او ته بند شو دک کې ځای نه شیطان سره اچي وسوسې اچي نو یو خو هغه چې مهر په واله شو هغه د ګناه قطرت نه لري شو یو خدا دویم ځل د لسو کالو په عمر کې د نبی رسول الله شق صدر شوی دی دا ولې شو دا ځکه په دې لسو کالو کې د سړی د لبو مبو ته ډیره توجه نو د له لعب هغه عادت نه پرشتو لري کړه ځکه په له لعب سره سړی غافل کیږي د الله د دین نه په لوب مو باندې اکثر انسان د الله د دین نه سوي غافل وي نو په لسو کالو کې ته هغه ماده لري شو دو ځله شق صدر شو دریم ځل چې د نبی رسول الله شق صدر شي هغه په غار حرا کې شوی چې کله ورته وحی میلاویدله چې کله وحی میلاویدله په اخ کې ټیم باندې د نبی رسول الله زړه سیرل شوی سینه سیرل شوی دا ولې سیرل شوی و زکه دا ورته زکه وسیرل شو چې د نبی رسول الله والسلام په زړه کې الله غ طاقت کې خود چې قران برداشت کړي اوس خو په قران نازل دي کنه جبرئیل علیہ السلام راتو وحی راوړه یو درون کار په نبی علیہ السلام نازل دي الله ول په ځل کې هغه طاقت کې خود چې دا وحی برداشت نو دریم ځل د نبی اسلام شق صدر شوی دی په غار حرا کې چې کله په قران نازل دي او سلورم ځل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شق صدر شوی سینې سیرل شوی ده کنه هغه د معراج پښ په باندې چې کله اسمانونو ته خطو نو په سلورم ځل هغه شق صدر شوی او دا ولې شو زکه بر د الله ملاقات لته نو د الله ملاقات هغه مشکل کار دی هغه برداشت ګران دی نو هغه برداشت د نبی اسلام په زړه کې خود چې د الله ملاقات لږ چې په زړه کې طاقت خوې کړه د الله د دیدار نو څلور زره د نبی رسول الله فرشتو سینه سیرلی دا او د دې مختلف مراحل دا حکمتونه پکې نو څلور ځله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شق صدر شوی دی ادا چې خسته واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاست ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کې کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام